اول به دا واورو د فرعون څوک فرعون طالبانو اصل کې وي د اصفهان او د ده نوم ولید ابن مصعب دی د اصفهان و او بیا روح المانی وی طالبانو کان عطارا باصفهان عطر به خرڅول په اصفهان کې رکبته الدیون قرضدار سو بیا اتل اصفهان نه راوتښتېد مصر ته راغی مصر ته چې راغی او په مصر کې بازار د مصر ته چې ننوته یوه نادره یې ولیدله باندې د بازار نه یو پنډ غټ د هندوانو دا په 1 روپۍ دننه په بازار کې یوه هندوانه په 1 روپۍ و ده ویلې خو همدا تجارت ته شروع یې نو یو پنډ هندوانې یې واخیستلې په 1 روپۍ خو دا 100 دانې دي که 30 دي که 50 دي دا به هغه ته ویسم دننه بازار ته په 1 روپۍ څومره ګټه ده څه قمقل خلک دي ستې بازار ته ننویسته چې ننویسته حکومت ړنګ و دلته مالیه ټیکس والته ټیکس والته ټیکس والته ټیکس مالیه یې ډېره اخیستله هر پاټک ته به چې ورتله یوه هندوانه یې ترنه اخیستله چې کوم چې ته بازار ته رسېده چې د هندوانو د خرڅو یوه هندوانه پاتې سوه یې په 1 روپۍ خرڅه کړه ته ویلې چې دا ځکه داسې چل ده دا خو دا راز ده پکې بیا یې دا کار دې کار خوند ونه کړ بیا راغی هغه ته مقبرې ته راغی د مصر کې یو مقبره وله نو ده چې دا مصر کې وګرځېد فکر یې وکړ چې دا خلک ډېر غافل خلک دي دا حکومت داسې فکر یې نه ده مذبذب روان ده نو ویلې راځه دیرې کې مړی خښېږي ورغی ورته ویلې وي دلته چې مړی خښې ما ته 15 دینار راکوي هغه ورته ویلې ولې وایي زه پاچا مقرر کړی اتې دا پوښتنه نه وه چې کړی که نه یې کړی خو ده د حال ولیدی بس 15 روپۍ یې ترې واخیستې زه یا دیره کې ځان واچاو هر سړی به چې راتله 2 روپۍ یې ترې اخیستې 15 روپۍ یې ترې اخیستلې ترې اخیستلې بله ورځ ته یو سړي مړی راوړی چې خښوي یې نو هغه ورته 15 روپۍ وي نه وي چا مقرر کړی پاچا وایي زه پاچا ته ورغی چې داسې یو سړی د خلکو نه پاچا ویلې ما نه ده مقرر کړی پاچا دی وغوښت چې وغوښته د پیسې ټولې ځان سره واخیستې پاچا ته ورغی پاچا ورته ویلې ته ما کله مقرر کړی وایي پاچا ما هم دا مقصد و چې ته مې مازې راوغواړې زه غریب سړی یم تا زه چیرې راغوښتلم که نه بس چې اوس دې راوغوښتلم نو زه به تا پوی کړم پاچا زه تا په حکومت کې وګرځېدلم کار ډېر خراب ده هر سړی چې هر څه وغواړي هغه کولی شي دومره پیسې مې په دې مړو ګټلي دام دي تا خو ګوره زه یو امین سړی یم دلته ما ځان سره مقرر که پاچایي به زه درښیم پاچا ویلې ولا دا ډېر هوښیار سړی دی بس ځان سره همدغه ولید ابن مصعب ځان داسې پر مخ باندې بوت که نه چې څنګه هغه بل د مصر واکمن مړ سو طالبانو دی په جای باندې مقرر سو اصل کې وي د اصفهانو طالبان کان عطارا باصفهان رکبته الدیون فدخل مصر وآل امره الى ما آل وحكاية البطيخ شهيرة وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسيره نور ټول قصه بیا روح البيان کې ذکر ده خو بیا طالبانو والله اعلم بحقیقته دا خبره تم فکر وي